الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. د بني اسرائیل د مشرانو بده بیان دی یو بدی تاسو ویلې وا اخذنا میثاقکم او ثم تولیتم لوزو کی بیا ماته دویم دارې چې د الله په احکامو کې ټال مټول کوي ټال مټول د حیلې په تور کوي حیله کوي او ځان له حرام حلالي. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. دې دوه آیتونو کې هغه تفصیلی خبره کوي قرآن مجید کوم چې سورۃ الاعراف کې لیکل ده. ته دې آیتونو تفسیر سورۃ الاعراف کې ده. اعراف هم سورت ته او په کې آیت کریمه 163 164 165 او 166 دا آیتونه وضاحت کوي د دې او دا طریقه دا چې دیتا متقدمین او متأخرین ټول تفسیر القرآن بالقرآن وایي. د قرآن وضاحت د قرآن سره او دیتا خلق اصح طرق التفسیر وایي. ابن کثیر حوالے سره ټول خلق وایي چې اصح طرق التفسیر صحیح ترین د تفسیر طریقه دا چې تفسیر القرآن بالقرآن د قرآن تفسیر په قرآن سره. دا قول ډیر مشهور دی صحیح دی خو قائل اجازه مخه بیا وشي دینه منکار وکړي ته دی وین کې ابن تیمیه دی هغه ابن تیمیه چې خلک هغه د بيدین وای دا چې هر چا لیکي د ابن تیمیه حواله سره لیکل چې اصحو طرق التفسیر تفسیر القرآن بالقرآن. بیا دویم تفسیر د قرآن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقوال و افعال سره او دریم تفسیر د قرآن مجید په اقوال د صحابه کرام سره او بیا د تابعین سره. د تفسیر بالماثور وایي ماثور بمعنی منقول. حافظ سیوطی کتاب ده هغه ته وایي الدر المنثور فی التفسیر بالماثور. ماثور بمعنی منقول نو منقول سوا د قرآن نه چی وي حدیث وی اثر د صحابی وی یا خبر وی اثر وی د تابعی نو په دې احادیثو کې او په اخبار او آثارو کې ضعف راتلی شي. په دې وجہ کته ته څوک دوکه درکوي چې دا حدیث دا تفسیر چې کوم نه دا ماثور دی نو دا غي اسناد ضرورت وي سند وکته شي دا غي دا نه مطلب چې بس ته تفسیر بالماثور خبره سماره او که تفسیر القرآن بالقرآن وی او استدلال او تفسیر صحیح وی نه بیا ټیک ده. دا زمونږه اکثر جګړې جوړې په دې باندې چې دغه شان کتابونو نه خلق اخذ کوي او هغه سند نه کتلې د کتاب نه سند حذف کول ډېر لوی غلط کار ده. خلق خو کوي خوشحالي په لګي صاحب مشکات کړه ده سند یې درکړه دا غي فائدہ خو صرف داشته چې طالب علمان حدیث دګي لیکن بصیرت هغه ته نه حاصل دا غي وخت نه دا به سند روان کړل او استادان هم دې طرف توجه نه کوي چې د حدیث سند بیان کړي کم خوان چې ورغلې شو بس خوان تر اخره پورې چلیږي. د دې وجه نور خو پرېدا که د صحیح بخاری بعضې راویان داسي چې په هغې څه شکوک شبهات وي د خلکو اعتراضات وي هغه هم چاته نه معلوم
دا د علم درست انداز نه دی. حدیث نه چې تا سند لرې کړو دا داسې لکه چې تا د مرغۍ نه وزرې لرې کړې. دا ډېر لوی نقصان دی، نهایت لوی نقصان. حافظ سیوطي دغه کړي دي. اب راواخلي تفسیر بالماثور کې یو قول براوالی، مثلا ابن جریر به ولیکي یا ابن مردوی به ولیکي یا به عبد بن حمید ولیکي یا به ابن ابي حاتم ولیکي، بس ورپسې هغه تفسیر بیان کې چې کوم منقول وي. اوس که سړی ابن جریر وګوري په خپله تفسیر ابن جریر نو هغه د هر تفسیر دپاره سند لیکلی. دانګې ابن ابي حاتم تفسیر القرآن العظیم کې د هر تفسیر دپاره سند لیکلی په سند نه دی پرېښی. دانګې حافظ ابن کثیر اگر چې تلخیص کړی دی د تفسیر ابن جریر، خو هغه هم چې کومو ځایونو کې کومو روایاتو کې کلام وو د هغې نه بحث کړی دی، یا د هغې تایید کتلی دی او یا د هغې تردید کړی دی. تفسیر که په دې انداز وویلی شي نو د ډېرو ګمراهو مخنیوی کېدی شي او ډېر اختلافات په دې ختمیږي. نو تفسیر بالماثور دا خو ټیک ده، تفسیر طریقه ده، خو په هغې کې سوا د قرآن نه نور ټول څیزونه د هغې اسنادي حیثیت به معلومول پکار وي. صحیح بخاری کې امام بخاری رحمه الله هم د کتاب التفسیر یو ټوکړه یې خره، خو هغه د تفسیر ټوکړه هغه د هغه خپله نه ده، بلکې دا د ابو عبیده ده معمر بن مثنى، د هغه مجاز القرآن د تقریبا ټول غیر اغسته دی او کتاب التفسیر کې یې خره. ځای په ځای په کې تعلیقات بعض شته دی داسې چې قابل اعتراض دي او د هغې تعلیقاتو اسناد هم نشته بیا. دا ټول څیزونه مخې ته ساتل پکار دي. په کې یو ځای لیکلي دي چې وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ أَيْ مُمِيتُكَ قَالَهُ ابن عباس. دا چا چې صحیح بخاري ویلي صحیح د استاد نه هغه ته به ځای معلومي، چا چې نه ویلي څنګه زموږ ملکونو کې وایي نو دا غالب دی. نو دې سره بس چل گئے. ٹھیک دی امام بخاری لیکلي، خو امام بخاری او د عبدالله ابن عباس په منځ کې څو صدۍ دي، د منځ سند کم دی، سند نشته، لہذا د تفسیر سے حیثیت نشته. دا غلط تفسیر ده. قادیانان دا قسمه خبرې خلکو کې خوري او بیا پای د امام بخاری درجه غورځوي. امام بخاری بے شک لیکلی دی لیکن هغه تعلیقان لیکلی او سند یې نشته. اصول لغې چې د یو څیز سند نه هغه حدیث نه، اوس په دې ځان پوهول پکار دی. اوس سند حذف کول د حدیث نه بالخصوص تفاسیرو کې ډېر لوی جرم دی. زمونږ خلک نه ګوري، ابن جریر نه ګوري، ولې کې سند ده. دا دومره لوی شی به څوک ګوري؟ هغه وایي دا ما 13 حصے کې لیکلی و، 13 جلد و، یو جلد وي یو جز وي، جز وړوکی. ما سره شرف اصحاب الحدیث دی د خطیب بغدادي، هغې مخطوط کې چې په کوم انداز هغه لیکلی نو په هغې انداز هغه چاپ شوی هم دی. نو په هغې کې هغه جز اول چې لیکلی دی نو هغه زما په خیال په مشکله 20-25 صفحې وي. دا په دې یاد ساتئ چې بعض مشرانو کتابونو کې لیکي چې فلان کی تفسیر لیکلی دی هغه 300 جلد دی، 300 اجزا به وي، جلدونه به نه وي. جز کې دغه 10-20 صفحې زیات نه زیات. دا هغه ویل چې ما 300 اجزا لیکل، بعضې کله به چا لیکل چې 500 اجزا و، هغې نه ما دا مختصر کړ. د ابن جریر چې کوم دی اوس دا مختصر دی، 10 جلده کې دی او دا مختصر دی. همتونه د خلکو کمزوري شو. تفسیر چې کوم دی هغه اردو کتاب د بس رجوع کی فهم قرآن مقصد نه دی اصل کې.
دې ته کام چلاو کار وایي. بس غونډه د سر ناړي. نو دومره درسونو باوجود زموږ حالات نه بدلیږي، زموږ علم کې اضافه نه کېږي. د هغې وجه دا ده چې هر سړی کوشش نه کوي. عالم سړي دپاره اردو تفسیر کتل ډېر مهلک څیز دی، نه دی ګوري. که ګوري محض دې دپاره دی وګوري چې که څه داسې خبره یي پکې چې تایید واخلم، یا داسې یو خبره یي چې د ګمراهۍ چې د هغې رد وکړم، ټیک ده. ورنه د اردو اکثرو کتابونو کې علم نه وي. اصل څیز عربي دی. علماء له پکار دي چې عربي ته متوجه شي. اوږده اوږده کتابونو دې ګوري، ټایم دې ورکړي. نو بهرکیف دا تفسیر بالماثور چې مونږ ګورو، ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، نو د دې تفسیر چې کوم دی په سورة الاعراف کې دی، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شین ری عین څه ته وایي؟ ښکاره راتلل. نو دا آیتونه 163 نواله آخر کې لګي چې فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. 163 164 165 166 څلورو آیتونو کې قرآن مجید د تفسیر کړی دی. مونږ به انشاءالله کو قرادة خاسئین کې بیا وضاحتونه نور کو. اول ابتدائی سیزنوں کی خبریں کو. دلتا قرآن فرمائی علمتم، علم او معرفت کے فرقی. علم دے تو وہی چې یو سړی د یو سړي تشخص ذات پیژني، ذاتیات پیژندلو ته علم وایي. ذوات او دا احوال معلومول چې ګمي هغې ته وایي معرفت. علم او معرفت کې دا فرق دی. امام قرطبی لیکلی دی علمتم معناه عرفتم اعیانهم. تاسو ته کسان هم معلوم دي چې چا دا کار کړو. او دا ډېره سخته زور نه ده. لکه موږ ته دا معلومه ده که چې صلح حدیبیه کې کومو صحابه کرامو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړو، هغې ولویلست دی، ٹھیک ده، سبا نہیں معلوم، لیکن شخصی طور موږ ته هغه معلوم دي. نو دا علم ده. احوال چې معلوم شي نو بیا معرفت دي. او شاید په دې بنیاد باندې د علم او د معرفت منځ کې فرق کوي خلک، چې علم جدا څیز دی او معرفت جدا څیز دی. هغه وایي معناه عرفتم اعیانهم وقیل علمتم احکامهم. بیا وایي والفرق بینهما ان المعرفة متوجهة الى ذات المسمى. یو څو کتابونه دي د دینا د مفسر یا د ترجمه کوونکي مفر نه. تفسیر ابن کثیر دے مختصر کتابونو کې، د امام قرطبی کتاب دے روح المانی دے، دا بنیادی کتابونه دي. او دا چې ستاسو ذوق جوړ شي نه بیا دې نه بغیر به تاسو هېڅ نشئ کولی. ستاسو ذوق نه جوړ، شارټ کټ مه اختیاروئ، لویه لار اختیار کې اگر چې پای کې مشکل وي او پای کې ډېره فایده وي. بل دا چې رضا نه دا شی ختم کړه چې زه به ټول قرآن ختموم، دا سوچ ختم کړه کار به سم شي. لږ قرآن وښیه خو صحیح وښیه، لږ ووایه خو صحیح ووایه، حدیث هم لږ ووایه خو صحیح ووایه. دا د کله نه چې مونږ دا چل شروع کړی چې قرآن به ختموم او ټوله حدیث ختموم، نو په 9 میاشتې کې د حدیث 9 کتابونه ویلی شي. که دی نه سوا ظلم بل کېدی نه شي. څنګه 9 میاشتې کې 9 کتابونه ویلی شي. دا د ختمولو دا تصور ختم کړي. علم حاصلول پکار دی، او پکار دا چې انسان د بچپنې نه تر مرګه پورې علم کې مصروف وي. علم کې مصروفیت دا هم دی چې سړی زده کوي، هم علم کې مصروفیت دا چې بل ته ښه وم. تعلیم او تعلم جاری،
امام مسلم او امام بخاری مرګریم دی او امام مسلم شاګرد هم دی. امام ترمذی امام بخاری دی یو بل استاد شاګرد هم دی مرګریم دی. داسې احادیث ترې چې هغه امام ترمذی رحمه الله لیکلي چې دا حدیث ما د محمد بن اسماعیل نه اورېدلی او داسې حدیث هم شته چې هغې دا لیکلي چې دا حدیثونه ما نه محمد بن اسماعیل ما نه اورېدلي دي. دا تصور چې دې وخت کې دا کول غواړي دې وخت کې دا ختمول پکار دي، سینه اوږدول پکار دي. هفته کې د یو کلاسي په میاشت کې د یو کلاسي خو خامخا وي دی او سړی د هغې له وخت هم ورکړي او په هغه دی بیا کار دی پې هم کوي. دا دلته کې اوري بیا ځي هفته کې وله ګوتې نه وړي. موږ چې سکول کې وو زموږ طریقه به دا چوټیانې چې پیدا کړې 2 میاشتې نو بسته وه ښه کلکه وتړله چې یو ورځ به پاتې شو نو ملګري به ټول جمع شو او په اشر باندې یو بل لګا پې ډکې کړه. بس یو ورځ مخکې موږ ټول کار کړو. زموږ دیني طلبه هم دغه چل گئی د فایل خېټه مه ډکوئ، ځان پوهېږئ په یو څیز کور کې هغه بیا دوباره وګورئ. کتابونه کم چې موږ اخلو دا خلک ځان لږ لږ واخلي، دا قربانۍ غواړي. نو علم او معرفت، علم عرفتم اعیانهم، معرفت متوجهة الى ذات المسمى والعلم متوجه الى احوال المسمى. نو بیا وایي چې کله ته دا ووایې چې عرفت زیدا د دې مراد صحیح فالمراد شخصه، عرفت زیدا فالمراد شخصه، یا د هغه حالاتو نه زه خبر یم. عرفتو دا مطلب ده. واذا قلت علمت زیدا نو فالمراد به العلم باحواله من فضل ونقص. نو بیا لګیا دی بیا وایي آخر کې چې وفي التنزیل قرآن مجید لیکلی دی په سورة الانفال 8 آیت کې لا تعلمونهم الله يعلمهم. دې نه مراد معرفت ده، احوال شخصیه. قرطبي ټول سره وایي خو زما په خیال دا نکته چا پکې کتل هم نه چې علم او معرفت کې څه فرق ده. اعتدوا ولقد علمتم الذين اعتدوا. اعتدا مختصره غونډه لفظ ته اعتدا د عین دال و نه ماخوذ ده. عدون العدو څه ته وایي؟ عین دال و څه شي ته وایي؟ څه شی ده؟ نو کله چې یو څیز د حد نه ډیر شي، د حد نه ډیرېدل، او بیا دا چې په کورنۍ کې په آپس کې هم آهنګي نه، یعنی یو بل سره څه تعلق نه، تو دې لپاره استعمالیږي لفظ د عدون. اوس که دی عدم هم آهنګۍ یا د حد نه تېروتل، که دی تعلق زړه سره یې بالفرض ستا زړه چا سره مایل نه دی، میلان نه کوي، یا د حد نه ورتېرېږي، نو دې ته بیا عداوت او معادات وایي. او که نه دې تعلق د زیاتېدو اگر رفتار سره وي نو بیا ورته عدون وایي. او که نه یو سړی خلل اندازي کوي په عدل او په انصاف کې، نو بیا ورته عدوان وایي. دا یو روټ دی. تاسو ځکه ما مخکې ویلي مقایس اللغت ځان لوالی چې ګوره اب بصیرت پیدا کوي قرآن فهمه کې. عین دال وو ته دې روټ بنیادی معنی سره میل نه خوړل، هماهنګي نه کول او د حد نه تېرېدل. هر ځای کې د دې لفظ چې ته ګورې نو بنیادی مفاهیم به دغه دا مفهوم دا کوم چې زه وایم دا خو مفردات کې هم لیکلی دی. نو عدوان څه ته وایي؟ د حد نه تېرېدل. په څه شي کې؟ په بې انصافۍ کې. انصاف دې پرېښوده، بې انصافي دې شروع کړه. ادب دې پرېښوده، بې ادبي دې شروع کړه. نو هلته به هم قرآن د عدون لفظ استعمالوي. لکه سورة الانعام 108 آیت کې وایي لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. تعالی معنا خو درځي لیکن ته په دې باندې نه پوهېږې د عدوان څه معنی دی.
په بې ادبۍ کې وا دومره مخکې لاړ شي چې د الله بېعزتي به وکړي. مخکې تلل دا لفظ په دې دا معنی به په دې لفظ کې شریکه وي. څنګه چې تاسو وایئ که نه چې د صورت دعوه چې کوي د دې مثال د تخم وي. قرآن چې مخکې مونږ استادانو نه زده کوو نو د هغې نه مخکې به یې اصول ویل مونږ ته، اصول القرآن، نو په هغې کې به یې دا اصطلاحات متعارف کول. دعوه څه ته وایي؟ دعوه هغه یو څیز دی چې د هغې مثال د تخم دی. یو ورکوټې غوندې تخم وي نو استادانو مونږ ته ویل د دې کې جرړ هم شته دی، په دې کې تنه هم شته دی، په دې کې شاخ هم شته دی، په دې کې ګل هم شته دی، او په دې کې میوه هم شته. نو دارنګې د صورت دعوه چې کوي هغه دعوه هم د هر آیت سره متعلق وي. هر آیت د هغې څه نه څه حصې سره تعلق وي. نو که تاسو مصدر باندې پوهېږئ، روټ باندې پوهېږئ، نو د هغې مصدر نه چې څومره مشتقات دي نو په هغې مشتقاتو کې به د هغې مصدر بنیادي مفهوم خامخا پروت وي. که په دې پوه شئ بیا تاسو پرویز نه شي بې لارې کولی. د هغه طریقې واردات دغه دی چې هغه تا ته مصدر کې دا یو معنی واخلي نورې پرېږدي، یو معنی واخلي نورې پرېږدي، نو د هغې یوې معنی په بنیاد باندې به د خلکو د ګمراه کولو کوشش کوي. او که دا تا ټولې یادي او داسې وخت کې مقاییس اللغت کې لیکلي چې دا فلانی شی چې کوم دی نو اصل واحد یدل علی کذا و کذا و کذا، او چې کله دوی نو هغه بیا څه وایي اصلین صحیحین، او چې کله ډیری درې نو هغه وایي چې دا اصول ثلاثه اصول اربعه. تاسو چې کوم طریقه وایي لغت شاید ګورئ هم نه، خو که ګورئ هم نه هغه طریقه غلطه ده. د قرآن مجید دپاره بنیادی طور عربي لغت ضروري دی. لیکن یوازې صرف نحو نه دی بلکې بنیادی د مصدر تعین ضروري دی. مصدر کې چې د معنی وضاحت شي نو اسانتیا بالا غیر راځي. چې د هغې بنیادي معنی نه وي واضح شوی نو تر هغې پورې اسانتیا نه راځي. نو اعتدا مونږ ویل عین دال واو دی دا عدون، حد نه تېرېدل، د حد نه اړوانده کېدل، هم آهنګي نه کېدل، دې ته وایي عدون. نو عداوت، معادات، منډې ته عدون، دشمنۍ ته عدوان، دا الفاظ ټول د عین دال واو نه وتلي. کله کله د دې تعلق د هغې ځای سره وي چې کوم ته موږ مقر وایو. مقر دی، ځای دی، د ناستې ځای دی، د ګرځېدو ځای دی، د کروندې ځای دی. هغې دپاره هم لفظ د عین دال واو استعمالېږي. مکان ذو عدائن څه معنی؟ دا هم دغه عین دال واو دی. مکان ذو عدائن هغه ځای چې هغه هموار نه دی. ناهموار ځمکې ته څه وایي؟ مکان ذو عدائن. دا ټول د مفردات عبارت ما ویل. څه داسې کتاب نه دی چې راګندې چا سره وایي نه. المفردات د امام راغب. خو بیا کله کله دا د معادات نه دی اشتقاق وشي نو مونږ وایو رجل عدو او قوم عدو. دا عدو لفظ چې کوي دا بیا د مفرد د پاره استعمالیږي او کله کله د جمع استعمالیږي. لکه سورۃ البقره کې تاسو ویلي دي مخکې بعضکم لبعض عدو، دا د معادات نه وته او د غنو د پاره د استعمال راغلی دی. دارنګه سورۃ حمیم سجدہ آیت 19 کې ویوم یحشر اعداء الله، اعداء معادات نه وته هم د عین دال واو لفظ دی. نو دا کله د مفرد د پاره استعمالیږي، کله د جمع د پاره استعمالیږي، او کله د عدو د هغې جمع استعمالیږي. بیا دشمن لفظ چې عدو عین دال واو قرآن کې دا په دوه قسمه ده. یو عداوت یا عدو هغه دی چې قصدن عمدن د دشمنۍ په اراده وي. مثلا
सूरत النساء आयत 92 کې فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ دلته کې عدو هغه دشمن دی چې تاسو سره مسلمانانو سره دشمنی کوي، یعنی د عدو لفظ استعمالیږي خو واقعي د دشمن د باره استعمالیږي. دارنګه سورۃ الانعام 112 کې وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اور دارنگی سورۃ الفرقان 31 کے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. دا اعدا چکم دی دا واقعی اعدا دی لیکن د نور خلق ندی او قصدن عمدن ځان دشمن کړي. او دویم دشمن هغه دی چې هغه قصد او اراده د هغه دشمنه نه خو حالت داسې جوړ کی چې انسان هغه دشمنه غوندې اذیت غلو ورګي. لکه سورۃ الشعراء آیت 77 کې فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. بوتان بسره چا سره عداوتي ابوتان بچا سره سره عداوت کی څه دشمنی به کی بوتان چا سره بوت دشمنی نشي کوله، لیکن د بوت حیثیت دار چې کله یو موحد سره بوت ته ګوري یا طاغوت ته ګوري نو هغه کې داسې غوسه راشي او داسې هیجان راشي لکه ته وایې چې دا د بوت پیدا کړی. نو عداوت لفظ وی لیکن دا هغې پیدا کول دغې څیز نه دي کړي. دارنګې سورۃ التغابن آیت 14 کې راځي چې یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. تا خو ټول عمر قرآن ویل دی، ټول عمر ویلی، لیکن دا وضاحت بتا ته چا نه کړي. چل دا عدوا لکم څه معنا؟ ستا دشمنان دي، اولاد دشمنی. عدوا لکم دا مطلب دی چې کله کله هغې داسې یو حرکتو کې په انجانه کې چې انسان له داسې غوسه ورځي لکه څنګه غوسه چې انسان له خپل دشمن ته ورځي. دا نه مطلب چې دشمن دی. د قرآن غلط استعمال زموږ مزاج دی، د حق پرستو مزاج سره د قرآن غلط استعمال دا کوي دي. دلته کې ټول عمر دا وره همدا کوي چې ښځه دا چل کي او پلار دا چل کي او ورور دا چل کي. حال لري چې دا رشته کې مې نږدې دي دې ته د عداوت استعمال چې قرآن کوي نه په دې بنیاد نه کوي، په دغې بنیاد کوي چې کله کله خپل سړی یو داسې حرکت وکړي چې ته به وایې ګنده دا پردي کړی دی او انسان له دومره غوسه ورشي په هغې باندې لکه څنګه چې غوسه یو پردي دشمن له ورځي. اوس په دې طریقه باندې چې ته قرآن وایې نو بیا به اولاد خپل دشمن نه ګڼې. دا مسله دې ځای کې جوړه شوه. غلطه پیژنګلو د قرآن چې وشي دا مصیبت دی. قرآن کې فتنه لفظ راشي که نه چې انما اموالکم و اولادکم فتنه، نو فتنه د پښتو هغه واخلي بیا لګیږي بس مال ته کنځلې کوي چې د مال داسې کم او د مال داسې کم. قرآن خو وایي ان ترک خیرا الوصیة للوالدین والاقربین. خیر څه ته وایي دلته؟ دا فتنه دا معنی صحیح ده؟ وی عربی او فتنه دا پښتو هغه اخیسته ده، یا د اردو هغه اخیسته ده. حال دا چې په عربی کې فتنه ته نه وایي، دلته کې قرآن کې فتنه ته نه وایي، دا ازمیښت ته وایي. د چا چې اولاد وي نو د هغه اولاد موجودګي هم ازمیښت دی، او د چا اولاد چې نه نو عدم موجودګي هم ازمیښت دی. د غریب په خپل ایسته وي خو خلک یې نه پرېږدي، خلک به لګیا ښځه به هم څه نه وایي، خاوند به هم څه نه وایي، خو خلکو سره ډېر غم دی. دا اصل کې قرآن نه چې سړی واقف شي که نه والذین هم عن اللغو معرضون. د ابن عثیمین تفسیر چاپ شوی دی، په هغې هغه لیکلي چې لغو څه ته وایي. د لغوه دې تپوسونو ته وایي چې د هغې ضرورت نشته. لکه دا ګاډی د پیسو اخیستل تنخوا دې څومره ده ته یې پلار یې څه، دا فضول تپوسونه دي. ګړی دې پیسو اخیستی ده پارسو چې اخیستی او که ته اخلې نه بیا تپوس وکړې چې زما هم داسې یو ګړی ته اراده ده چې دا په څو کېږي. دا هغه لغوه څیزونه دي بې فایدې لغوه. میلمه به راشي درله نو ټول خلک به درته نیغ نیغ دا څوک ولګه دا کوم ځای و ته ورته څه وایې
دا ډېر ښه تفسیر کړی ده. د چا د اولاد په باره کې یا د چا د بې اولادۍ په باره کې تا سره څه فکر دی؟ ضرورت نشته دې خبرو ته. دا فتنه د ازمیخ په معنی ده. د قرآن مجید داسې الفاظ موږ جمع کړو چې د هغې عربی کې جدا مطالب دي او په اردو او پښتو کې جدا مطالب دي. بهرکیف دلته کې چې موږ وویل چې ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بعضې داسې وي چې هغه څه حرکت داسې وي چې خالص د دشمنۍ، ته خو پلار نو ان من ازواجکم و اولادکم، یا به پلار او یا به صحیح خاوند دی یا به ښځه، د دې درو نه وبار نه. نو ستا کار به صحیح فاحذروهم، حذر څه ته وایي؟ هوښیار پاتې کېدل. فاحذروهم تو ان سے ہوشیار رہو. دا مطلب نه دی چې کور نه وشړه، دا مطلب نه دی چې درګې ورته ونیسه. فاحذروهم، هغې نه هوښیار شه، تدریب یې کوه، تربیت یې کوه، او چې کوم غلط حرکات یې کړي نه یې باندې نظر ساته. بس کار به سمي. نو ده له خپل یو حل جوړ کړی دی، هغه دا دی چې کور نه وشړه، یا دا دی چې بس اوس خو آسان کار دی، اخبار چې کولوږې که نو پای کې لیکلي چې ما خپل اولاد چې کوم دی فلان کې د دې د وجې د خپل جایداد منقول او غیر منقول نه عاق کړی دی. زموږ یو ملګری و، ما ته یې ویل زه دا چل کوم، نو ما ورته ویل که الله ته عاق کي بیا وسکې. ما ته یې څه مطلب دی؟ مې ته منې نیک سړی فرمان بردار دی الله، سړی د خپل ځان ته وګوري. که الله موږ سره په حساب کتاب باندې چې دې وخت د فلانکي څیز وخت وتا نه کوو، دې وخت فلانې پکارو، دې فلانې پکارو، او زه جک وخت تعالی زه څه نه در کوم، رزق نه در کوم، اولاد نه در کوم، جنت نه در کوم، موږ به څه کوو؟ دا حل نه دی. دا اولاد عاق کول دا حل نه دی، هغه صحیح تربیت پکار دی. او دا هم بیا یو مسله شته دی چې که بالفرض یو پلار ولګي او هغه خپل اولاد د جایداد نه محرومه کړي، نو آیا دا وصیت یا دا محرومي د دې څه شرعي حیثیت وایي؟ قانوني جدا دی. قانوني د سړي مال درس کوي کوي وه، خو آیا داسې څه کولی شي؟ اوس یو نوی رواج راوته دی، خلک یې احتیاط وی کوم، موږ له هم راشي یو کس راغی چې یاره دا مال دولت دی زما، دا بچي وی په سبا جنګ کې، نو زه دا میراث دی کې تقسیم کړم. نو ما ورته میراث خو د مړي مال ته وي، ته ژوندی له میراث خو د ژوندي مال ته نه وایي، میراث ویلی شي د مړي مال ته، چې ته مړ شي نو تقسیمېږي. نو ما ته چې د دې په جنګونه کوي، نو ما چې ته نه دي یو بل له مشاهدې روانې کې څه به کوې؟ چې دومره نااهله وي چې د خپل پلار میراث باندې دي جنګونه کوي د خپل کار وکړي. ته یې صحیح تربیت کړی چې هغه نه استعمالي نه دی استعمالی، نو بیا خپله فیصله ورول چې دا ما خو دا فیصله کړې ده چې میراث کې کم طریقه ده نابدیله ورکوم. نو ما دا بل ظلم دی، جهل دی شروع کړی. په ژوند چې څه ورکوې خو یو برابر ورکوې، دا خو میراث نه دی. په خپل ژوند کې چې ته څه ورکوې دا ډېر شیخۍ جوړه کړې ده خلکو، شیخي میراث یې ورکوم. میراث خو دا نه دی، په ژوند کې چې ورکوې نو په کار دا چې ته به هر یو اولاد که میل دی او که فیمیل دی برابر برخه ورکوې. او دلیل هغه حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغی، ویې فرمایل یا رسول الله ما خپل فلانکي زوی له فلانکي ځای ورکوم. نا ورته ټول له داسې ورکوې؟ نه هغه وی نه، هغه ورته په دې ظلم بل څوک ګواه کړه. ستا په خیال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څیز ته ظلم وایي، نه بل صحابي پې ګواهي کوي؟ بل صحابي به دې ګواهي نه کوي. خامخا تاویلات ورله مه کوي، دا د بني اسرائیلو غوندې کار دی. الله یو رسول یو شی حرام کړي، د هغې له خامخا چل ول کوي. دا قرآن خو ته وی دې دپاره چې دا ټال مټول حیلې مه کوه د حرام کار، دا حیله ده حرامه. بهرکیف قرآن مجید دلته کې موږ ته وښود الله چې ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم.
هوښیار باش مشتری هوښیار باش هوښیار یې وګونه په ځان مه اړوه د اولاد اصلاح به کوو کله کله انسان د اولاد اصلاح کوي لیکن هغه بدبخته نه قسمیږي نو د سیدنا نوح علیه السلام واقعه چې کوم ځای لیکلې ده هلته مفسرین لیکي چې یو سړی د خپل اولاد پرورش صحیح کوي تربیت کوي او بیا هغه لاس نه اخلي نو د نوح علیه السلام په دې طریقه کې د هغه د دل زړه تسلي ده خپل کار خو وکړه یعنی پلار دی د هغه د سمولو پوره کوشش وکړي او که سم نه شو نو بیا مخکې دغه یو نمونه تېره شوې ده د نوح علیه السلام ذکر قرآن دې دپاره کړی ده هلته امام قرطبي او نورو لیکلي دي چې دې کې د خلکو اوښکې وچولي چې په خپله صالحان دي او اولاد چې کوم دی د پلار د کوشش باوجود نه صالح کېږي دې کې د هغې دپاره یو تسلي ده چې ما خپل کوشش خو کړی دی اوس نه سمیږي زه څه وکړم او الله چې پخوا یو زمانه وه که نه مونږ خو لوی لګانو پلار چې ویلا بدل سترګو کتل زموږ کار به خراب و وهل ټکول خو دا خو عام معمول و اوس خو د اتم جماعت ماشوم هم نشي ولی او قانون پې پابندي هم ده اصلاح به څنګه کوې رزلټ چې 100% غواړې ماشوم د یریږي نه زوره نه شي ورکولی دی به څنګه کار کوي که دا دې نه بغیر کېدی بالفرض د ترغیب او ترهیب نه بغیر نو قرآن نه دا تخفیف آیتونه هم لرې کوي دا بشارت ته هم لرې کوي بس تش احکام ورته راولېږه دا غیر شرعي طریقه ده دا مطلب نه چې د غویي په شان دی ووهه خو څه دوړه دبه خو پکار دی تادیباً بعضې کارروایې پکار دي هغه نشي کولی اوس د سکول کې استاذ کولی شي د فرسٹ ایئر او سیکنډ ایئر سټوډنټان دي او پخوا کالج کې وال خوړل اوس ونه شي والد او چې دا شی ورسره نه وي زوره نه وي هېڅوک کار نه کوي په لیټ راتلو باندې ته هلک ته څه نه شي ویلی په غیر ځایه ورته څه نه شي ویلی نو سبق څه لوی مه وایه بس تعلیم خو دا څیز نه دی دا خو حلوا خوړل نه دی دا خو د انسان د مزاج خلاف یو څیز دی اجه څو پوهېږي د هغې په فایدو باندې بیا دی غټ شوي بیا عقل پکې نه راځي تو دې وجې ناسته مناسب سختی پکار ده خو دومره مناسب هم نه نامناسب هم نه کوم چې بعضې حافظان صاحبان کوي هغه هم زیاتی دی بیا اوس عین دا لو دلته کې قرآن اعتدا ویلی دی د اعتدا معنی سره د حق نه د حد نه تجاوز کول الله یو حد بندي کړې ده ته د هغې نه تجاوز کوې نو هغې تجاوز ته به څه وایي اعتدا ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت او یقینا پیژنئ تاسو هغه کسان چې هغې زیاتی کړه ستاسو نه فی السبت د دې معنی به کوو خو چې السبت معنی متعین شي دارنګې وروستو قرآن مجید سورة البقره کې دې صورت کې فرمایي آیت 173 کې فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه عاد تا اعتدا ولا عاد دارنګې 190 کې وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا دا دغه اعتدا زیاتې ونه کوي بیا 193 کې راځي فإن انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین دا څه نور به شمېره ځایونه کې السبت سین بے او تے السبت د دې اصل معنی دا پرې کول دې ته ویلی شي قطع السبت عرب وی قطع السیر تسما چا سره تړلې ده خپې په تړلې ده یا بوټ کې ده خو چې کله هغه تسمه کټ کړي نو خلک وایي قطع السیر ثبت السیر قطع السیر نه ثبت السیر یعنی هغه قطع کړه ثبت شعره فلان کې چې کوم دی خپل سر اخراو ویختې لرې کړل هغې دپاره هم راځي ثبته
ثبتان فهو د چاپو د پرې کړه ته وی ثبتان فهو. تو سین بے تے دے روٹ کے مصدر کے بنیادی مفہوم سے شعر پرے کول اصل معنی قطع و ثبتا یثبت ثبتن دے معنی اغا د کار سره تعلق نه ساتل، کار نه کول، د کار نه چټي کول، ثبت د کار نه چټي کول. زمخشری دلته لیکلی دی کشاف کې الثبت مصدر ثبتت اليهود اذا عزمت یوم السبت. ثبت مصدر دے او ثبتت اليهود دا مطلب چې هغې د سبت دروازې تعظیم وکړو. یعنی زمخشری څه وایي ثبت مصدر دی. بیا وی چې وان ناسا منهم اعتدوا ای جاوزوا ما حد لهم فيه من التجرد للعبادة وتعظیمه واشتغلوا بالصید. دا سبت ورځ دی د پاره په دې سره پاره خېدل شوی و د دې لپاره چې دی د نورو کارونو ځان یو طرف ته کی قطع تعلق کی کارونو سره او تجرد الی العبادت شي، عبادت طرف ته متوجه شي. د دې چټه دغه مطلب دا ګوره دنیا چې جوړېدا نو دا شروع د کومې ورځې نه شوی وه؟ د اتوار نه. اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعه او هفته ترتیب دغه. ته دې وجې نه عربی کې اتوار ته احد وایي که ګل ته اثنین وایي، بیا ثلاثه، بیا اربعه، بیا خمیس، بیا الجمعه. نو هغې نه وروستو السبت کائنات چې کوم دی د هغې تکمیل وشو، قطع وشوله، بس کار ختم. اوس هفتې ته چې کوم دی دا عمر ورځ د په هفته کې که اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعه، هفته دا عمر ورځ ده. دې ته سبت په دې بنیاد باندې وایي چې په دې ورځ باندې د دنیا تکمیل شوی، کارونه د دې د جوړولو ختم شوي. دا شپږ ورځې وې. په صحیح مسلم کې حدیث راځي چې الله رب العزت ځمکه جوړه کړه او بیا په هغې کې د بعضې څیزونو تفصیل یې کړی، د هغې نه اور وځي جوړېږي. د هغې په باره کې امام بخاري رحمه الله د صحیح مسلم د هغې حدیث په باب کې وایي چې دا د کعب الاخبار قول دی او مرفوع حدیث نه دی. ابن تیمیه ډېر لوی سړی دی، ورکوټی سړی نه دی. خاص کر د حدیث حوالې سره دا مشهور دا چې کوم حدیث ابن تیمیه نه پېژني به حدیث نه وي. دا د علاقو کې خلک دشمنی کوي سره که نه یس بیس، ولې مسلک نه دی دغه. نو ابن تیمیه پرې زموږ خلک خو په شافعیانو پسې مونځ نه کوي، مالکیانو پسې هم نه کوي. دې له مزاج داسې جوړ کړی دی، ګډوډ کړی دی. ورله مزاج خلک نه ګډوډوي، د هر چا نه د هغه د علم مطابق څیز اخلي. امام بخاری رحمه الله هم د حدیث په باب کې دغه ویلي دي، ابن تیمیه هم دغه قول خپل کړی دی. او بیا د هغې نه وروسته دا خبره کړې ده چې دا د قرآن د ظاهر نه خلاف دی، ځکه قرآن ستة ایام ویلی. نو ګوره هغې دا طریقه نه وه چې هغې وي دا د قرآن خلاف ده، دا طریقه نه وه. دا اوس د دې بعضې خلقو طریقه ده چې کله حدیث واري نو څه وایي دا د قرآن خلاف دی. ته په دې پوهېږې نه دسر نه په دې چې کوم اعتراض راځي نه هغه اعتراض دا دی چې دا د کعب الاحبار قول دی. اول هغې اسنادي بحث کوي، محدثانه بحث کوي، او چې کله په دغه مطمئن شي نو بیا وایي د قرآن د ظاهر خلاف دی، د قرآن د تصریح خلاف دی. دا د سیر د آیتونو چې احادیثو نه چې انکار کوي، نو آیا قرآن کې تصریح شته په دې باندې چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم جادو نشي کېدی؟ یہ تصریح ہو نشته. داسې لګیا دي، بس دا نوی نوی خلق دی خپلو دماغو کې یو څیز
غلط راشي نو بیا هر څه ته خپله وکړي. هغې دا نه وایي کم ځای کې چې چا داسې اعتراض کړی دی ناول یې په هغې اسنادي بحث کړی دی او هغې نه یې وروستو بیا ثابت کړی ده چې دا د قرآن د تصریح خلاف ده. تو دې باب کې هم دغه خبره کړې ده، لیکن دا خبرې سره اختلاف کېدی شي. په دې کېدی شي چې یو خلق السماوات والارض دی، د ځمکې او د اسمان جوړول، په دې کې نور کارونه کول دا خو شپږ ورځې کې شوي دي. لیکن حدیث کې صرف د ځمکې مسله ده، په حدیث کې صرف د ځمکې مسله ده چې ځمکه کې دا فلانې کار داسې شو، فلانې داسې شو، فلانې داسې شو، فلانې داسې شو، په هغې ورځې ولګېدې. نو قرآن چې څه وایي نو هغه د خلق السماوات والارض وایي، او حدیث کې چې څه دی نو هغې تعلق صرف د ځمکې په باب سره تعلق لري. نو تضاد کوم ځای راغی؟ تضاد تو نشته به دی. حدیث تفصیل چې کوم دی د ځمکې د څیزونو کوي صرف، او قرآن تفصیل د ټولو د خلق کوي. دی کې تضاد نشته. او دویم خبره دا ده الباني لیکلی دي رحمه الله چې صد دلیل دی په دې باندې چې دا د کعب الاحبار قول دی. دا دلیل غواړي که نه؟ که ناسې ورته وایي د کعب الاحبار قول دی. یو سړی دعوه کوي نه، دعوه به دلیل پیش کوي. مطلب دا چې هغه به الفاظ دیگر د امام بخاري نه تپوس کړی. امام بخاري دا خبره تاریخ الکبیر کې کړه، هغه نه هم تپوس کوي، ابن تیمیه نه هم تپوس کوي چې جناب دلیل څه دی؟ د کعب الاحبار قول دی، نو دلیل څه دی تا سره په دی؟ بلا دلیل خو دین په باب کې څه خبر نه چلېږي. دا خو اوس داسې دور دی چې هر سړی څه وایي نه هغه زه په خپله دلیل یم. یعنې هر سړی په خپله وي ما ووایې که نه بس ټیک ده، تا ووایې نو بس ټیک ده. بیا اصول شاشي ته اور ورته که ایله ګوتې مه وړه، نور انوار هم مه وایه. هسې په طالب علمان له وخت خرابوې که نه، د وخت پې څه له خرابوې وړه وایم. یو شی چې رد کوې نو د هغې دپاره به دلیل پکاري، یو شی چې قبلې د هغې دپاره هم دلیل پکاري. دلته الباني ډېر ښه بحث کړی، قاموس الکتاب کې ما نوې نسخه کې هغه ورځای کړی دی یو ځای کې. و بهر کیف دا د کائنات د تخلیق چې کله کېدو نو سبت پر ورځ باندې دا پوره شو. اوس یهودیانو ته دې پته وه، نو هغې ځان له د عبادت دپاره سبت غوښتی و، او چې کله دنیا چلیدل شروع شو نو بیا هغه د احد ورځ وه، یعنې شروعات د دنیا د پیدایش د اتوار نه شو. هغه عیسایانو ته پته وه، د دې وجې نه دا 2 ورځې هغې د عبادت په خپله واخیسته. حدیث ته په دې باب کې خو تاسو به شاید نه لوست. نو بیا الله دې امت دپاره د جمعې ورځ خوښه کړه، ولې وجه دا ده چې احد په ورځ باندې شروعات شو، او بیا دا راتلل جمعې پورې دا هر څه مجتمع شو، او د هفتې په ورځ باندې انقطاع شو، بس کار تکمیل ته ورسېد. نو اصل ورځ د جمعې ده، خو د څه شي دپاره؟ دې جمعه کې راتلونکي جمعه کې په دې باندې فوکس وکړئ، او دا خلک راویښ دا ټول نه دي غریبانان، وده په دې باندې دي چې د دین افضل وخت ختم شي. زوال چې وشي نو لومړنی وخت را کنه، نو کم سړی چې په دغې وخت کې راشي د ته څومره اجر ملاویږي؟ د اوښ برابر، د اوښ د قربانۍ چې پسې راځي هغې پسې هغې پسې هغې پسې، او آخر کې هغې پورې خبر را ورسېږي. نو بیا څه وایي؟ اذا خرج الامام، چې کله امام صاحب روزي او منبر ته راورسي نو بیا څه چلي؟ بیا ملائک هغه صحائف بند کی. دا خلک هسې جک وایي. د جمعې اهمیت خلکو ته وښایي، جمعې پر ورځ چوټي که نه، دا چوټي د څه دپاره ده؟ د عبادت دپاره، که نه دې دپاره ده چې 1:30 بجې پورې به امام صاحب لګیا تقریر وکړي، په حکم په 2 بجې لمونځ کوي، او بانګ یې 12 بجې ویلي. امام الله پکار لیکن صاف نه کار وایي له څه کوي دی؟
دا سمیږي موږ د خپل الحمدلله ډېره حده پورې سم کړی بانګ ورته په داسې ټایم کې وایا چې ټایم داخل شوي وختي ټایم یې که ته بیان کوې بالفرض وکړه ورته تعلیما څوک انکار نشي کولی که ته ضروري ګڼې بیا مسله بدلېږي نو کوشش دا کوه چې 1 بجې ته ستا مونځ جوړېږي خبره به سمه زمونږ تقریر چې کوم دی په کم 2 غنټې مونږ پینډای کې سبق وای ته جمعې مونځ سیوا شوه چې مونږ بسو لومړني صف نه کوزېدو ښکته نه مازدیګر بانګ به ویلو دا د حق پرستو د جماعتونو کار دی یعنې پینډای کې دغه حال و زما مدرسې چې کوم والته کې محراب سره ښي طرف ته وه د جمعې په ورځ کې به زما څه کار نو ما به سهار وختي کوه سلام چې به وګرځېدو هلته نه مونږ د راوتو کوشش کوو نو بیا به مونږ نشو راوتی چې راوتو به نو پیزار له به دا نه رسېدلی چې د مازدیګر بانګ به ویلو نو څه خو رشم ډېرو خو څه په کم 2 غنټې د تقریر کې نو کم ځای ته ورسي خبره دا لږ لمحه فکریه ده قوم سره دردمند شي مخلص شیخ دا ویښ کې دا خلک او دې شوي دي غریبانه نبی علیہ السلام د مونځ د ماسپښین او د جمعې کې فرق به د جمعې مونځ به د عام ماسپښین د مونځ د ټایم نه مخکې کوو دغه مسله باندې نه پوه شوي که او د هغې وجه دا وه چې صحابه کرام به د سهارې د مونځ تیاری کوو دی خو یو جوړه به یې وینځلې وه دا خناس و چرته پټ چا به صاف سوتره شوه وچه به شوه بیا یې ځان ته وکړه جومات ته بتلل اول وخت کې بتلل دا د اختر ورځې چې شي عید الاضحی نو دا بعضې خلکو باندې قرباني واجب نه وي قرض پیسې راخلي خو قرباني کوي دا په میاشت کې د 4 قربانۍ ملاوي یا دغه هم لرې کوي دا ویښول پکار دی خپل هم ویښ شی په دې باب کې حکمت عملي ګوره سنتونه ژوندي کوي په دې کې چا جګړه خو نشته دی په دې خو هېڅ اختلاف نشته دا نه رفع الیدین نه امین بالجار ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ساده سنت دی ژوندي کول دی هیڅ څوک نه ژوندي کوي هغه لري سم نه ژوندي کوي دا ژوندي کول پکار دی مخکې کول پکار دی او په دې پویول پکاري چې دې روز باندې کار حرام خو نه دی خو تعالی که دا چوټي درکړې ده څنګه چې هغې دپاره چوټي ورکړې وه څه دپاره د تعظیم السبت کار به نه کوې نو څه به کوې سبت وضاحت کو تو پوه شي چې سبت کله ترک العمل ته وایي سبت عربی کې کله ترک العمل ته وایي کار به نه کوې د هغې وي ټیک د کار به نه کوو چې هلته ازمیښت شروع شو میان شروع شو هر شی ورته پرېښودل دې څیز ته لږ متوجه شئ دا سنت کم سے کم ژوندی کې ډېره فایده وایي په دې کې لکه د جمعې چې څومره جمګټه ډېرې دومره به ثواب ډېرې ثبتا یثبت ثبتا هغه وایي الثبت مصدر ثبتت اليهود دا مصدر دی او دا استعمالیږي د عظمت په معنی باندې بیا وایي چې ان ناسا منهم اعتدوا فيه اي جاوزوا ما حد لهم فيه من التجرد للعبادة وتعظيمه واشتغلوا بالصيد الله دی باندې هر څه بند کړو چې تاسو به هېڅ نه کوئ لیکن هغې دا وکړل چې عبادت یې پرېښود دا یې به د ښکار شروع کړو د دې کې دویم تعویل هغه تفسیر روح المانی کې لیکلی دی هغه دا وایي السبت اسم للیوم المعروف معروف ورځ د تاسو پېژنئ خالي ده وایي سنیچر ورته هم وایي شنبه ورته هم وایي هفته ورته هم وایي د خالي روز ورته هم وایي څوک ورته خیالي روز وایي السبت یوم معروف وهو ماخوذ من السبت الذي هو القطع دا قطع نه ماخوذ دی لأنه ثبت فيه خلق كل شيء وعمله او بیا وی وقیل من الثبوت بعض مفسرین من الثبات لیکل دی اصل کې قرآن مجید کې ثبات د آرام په معنی استعمالیږي
د آرام په معنی استعمالیږي. الله ستاسو نوم سباتن د آرام دپاره دی، لیکن ابن الجوزی لیکي چې ثبوت د آرام په معنی راځي. عربی دا خطا شوي دا خلک، ثبات راځي ثبوت نه راځي سین سره، ثبوت د آرام په معنی راځي. روح المعانی لیکلي چې قیله دیکھو ضعف سره وایي چې من الثبوت هو الراحت والدعت، آرام ته وایي. خدا ثبت یو تعویل چې کوم دی هغه ترک عمل هم دی. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، انما جعل السبت، سبت څه معنی ده؟ کار نه کول. مقرر کړی شو کار نه کول پای کسانو باندې چې دی پکې اختلاف کړی وو. مفسرین دا معنی کوي، زما په خیال ته به علم بزل اور جعل السبت کار نه کول دا کې خود شو پای خلقو چې دی پکې اختلاف کړو چې زمونږ د عبادت روز بسې جمعه اتوار وایي که خالی وایي. او حدیث کرا دی مونږ له الله د جمعې روز خوښه کړه. کله چې یو سړي سره خپل علم نه نو باید چې هغه په هغې څیز کې د الله او د هغه د رسول رهنمایي واخلي. نو مونږ هېڅ ځای کې د الله او د رسول رهنمایي نه اخلو. که علما هم دي نه هغه اردو کتاب د زر منډه مفتی صاحب کتاب وګورو چې څه یې لیکلي دې ته جمود وي. دا جمود پیدا کوي. جمود مه پیدا کوي چې تا کې علم شته نو قرآن وګوره ول بیا حدیث وګوره اجماع د صحابو ته راشه د خپلو ائمه او مجتهدینو آرا وګوره او سوچ وکړه چې دې کې کم اقرب الی القرآن و سنت. اسانه طریقه ده. او تا کې به جمود هم نه او تعصب هم نه. د جمود او تعصب ختمولو دغه طریقه ده. اوس مونږ هر سړی خپل استاد یادوي نه بیا خپل امام یادوي نه بیا خپل سنیت هم یادوي. دا څومره تقسیم در تقسیم در تقسیم. د دې طریقه حل دغه ده. بیا امام راغب دا لیکي یوم سبتهم شرعا قیل یوم قطعهم للعمل ویوم لا یثبتون قیل معناه لا یقطعون العمل. دوبار کې ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، یقینا پیژنې تاسو هغه کسان چې زیاتې کړه تاسو نه فی السبت په عبادت د خالق، په تعظیم د خالق، یا فی السبت په کار نه کولو کې. حکم داو چې تاسو وکار نه کوئ عبادت وکوئ. او چې کله د هغې ازمیښت شروع شو میان یې ولیدل و د نورو کارونو خو چوټي وه خو د عبادت نه هم چوټي وکړه میان نیولې شروع کړه. نو دې کې د بدبختۍ بنیاد څه شی شو؟ هغه دا شو چې الله رب العزت تعالی یو نعمت درکو، فراخي درکړه، احسان یې درکو، مال و دولت یې درکو. نو پکار دی چې تا د هغې څیز له خپل ځای ورکړې. یعنی د مونځ په وخت کې مونځ، عبادت په وخت کې عبادت، تلاوت په وخت کې تلاوت، د کار په وخت کې کار. د دغې خلقو د تباهۍ سبب دغه نور چې کوم چل کړی آیت کې لیکلي دي پوره کم آیت حواله چې ما ورکړی ده چې خالی په ورځ به میان ډېر و چې خالی به نو میان به ډېر نو بیا هغې والله چل ولم جوړ کړو. هغې چل کې مفسرین عجیب و غریب کیسې لیکي. روح المعانی هلته کې لیکلي چې په دې باب کې هغه شی صحیح دی چې قرآن کې لیکلي یا په حدیث کې لیکلي، مفردات کې لیکلي ده، روح المعانی کې نه یې لیکل. او چې یو شی نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته نو په دې جنګ نه کي پکار چې ما یې څنګه نیول هر څنګه چې نیول. دا د مفسرینو اقوال لیکونډې لګولې وې خو به یې بندې کړې، نیرونه یې جوړ کړل، لښتي یې جوړ کړل. دا مفسرینو اقوال لیک. یعنې څه شی په دې کې د الله د رسول نه یا د صحابه کرامو نه ثابت. د رستو خلکو اقوال دي او د قرآن فهمۍ لپاره دي. اصل مقصد یې دغه دی چې هغې په هغه ورځ باندې چې هغې باندې ښکار حرام و نو هغه حرامکارۍ لپاره هغې حیله جوړه کړي دا به څنګه جایز کوم. دا د هغې اصل جرم دی. موږ دپاره دی کې سبق دا چې ډېر داسې کارونه دي چې حرامي لیکن هغه موږ جایز کوو ځان له حیلې سره.
تو بعضی حیله بمانے تدبیر، حیله چې کوم دی مشترک لفظ دی، حیله مشترک لفظ دی، تدبیر بمانے دی. نو بعضی حیله به صحیح وي او بعضی حیله به صحیح نه وي، بعضی تدبیر به صحیح، بعضی تدبیر به صحیح نه وي. لکه ایوب علیہ السلام ته الله یو تدبیر ښودلی و، حدیث بتاویلی قسم خوړلی و، ښځې ته یې ویلي و زه به تا سل ډنډې وام. نو قرآن د هغې چل ښودلی دی، خذ بیدک ضغثا واضرب بها. هغه ستا دپاره غریبه دردېدله، شیطان دوکه کړی که د هغې څه ګناه، یو شاخ وایه چې په هغې کې سل کڼکي هغې لره وبغوه، بس خوږ به هم نه شي، ستا دغه به هم پوره شي. خو ستا څه خیال دی دا قیاسي مسله ده؟ دا قرآن چې څه ویلي قیاسي مسله ده؟ خلک وایي قیاسي ده، وي ثابتوي ته هیله اسقاط دی نه ثابتوي. کمو خلکو چې په بدعاتو باندې کتابونه لیکلي دي نو هغې حیله اسقاط د دې نه ثابتوي. ته وایي یو تپوس کوو، تپوس دا چې کله تاسو 100 روپۍ کې دی نو هغه ډېرېږي که کمیږي؟ تاسو یې ډېروئ که کموئ؟ ډېروئ یې. او هلته کې ډېر کم کړي وو که نه، د 100 نه یو جوړ شو، دې ته قیاس مع الفارق نه وایي. دا ډېر هوښیار علم دی پکې، موږ له هېڅ نه راځي. دا یو څوک د ما پیش کړو نو ما ته تاسو ډېر روان یې، ښه واړه هلکان یې او علم هم چېرته کړي. باید دا الله فضل وي، استادانو به موږ محنت کړی او قیاس مع الفارق دی. ځکه هغه خو د ډېرو نه لږ جوړ کړي، تا خو د لږو نه ډېره وی، دا څنګه مقیس نه دی هر څه یې وړه ټول. نو قرآن کې یو دغه هیلې لیکلې ده، یو هیله د سیدنا یوسف ده، هغې سره تصریح کړې ده که نه، کذلک کیدنا لیوسف. بعض احادیثو کې هم د صحیح بخاري په احادیثو کې بعض حیلې شته، لکه د کجورو په باره کې څه شی شته دی، نور 2-3 څیزونه شته دی، هغه جمع کول پکار دي. ځکه چې کله هغه صحیح ثابت شو نو دا قیاسي مسله نه ده، اجتهادي مسله نه ده. نو د هغې نه علاوه نورې هیلې چې مونږ کوو، مثلا بعضې خلق هغه د یو جماعت متولي وي، یا به چې کوم دی د مدرسې محتمم صاحب وي، هغه له څوک پیسې ورکړي، چنده ورله ورکړي، نو هغه په داسې شکل کې واخلي چې ځان ثابت کړي چې زه غریب یم، او دې لپاره چلونه هم کوي چې خپل مال منقوله غیر منقوله یا اولاد له ورکړي یا ښځې له ورکړي، ځان یې دغه شان کړي چې سوال راځي دا ټول دی بس میم وایي. نو په داسې خلکو سړی حیران شي، ما نه خلک تپوس کوي، ما ورته وایم یاره عجیبه کار دی، موږ خو بله موده نوکرۍ وکړې، 19 شلم ګریډ پورې ورسېدو، ځان له سایکل نشو اخیستی، بلکل نشو اخیستی. دا څنګه چل دی چې وړه غوندې یو شی د 3 کمرې او بیا چې کوم دی کال پس هغه سره مرسډیز وي او هر یو ځوي سره ځان له ګاډي، دا څنګه چل دی؟ دا د همدردۍ په طور وایي دا حرام دی، دا مه کوئ، د دې څه فایده نشته. ګناه پلار وکړي او بیا مزې د هغې نه زامن اخلي او دوزخ کې دی غوپې وایي. دا زموږ ذمه داري نه ده چې موږ د یو ښه بلډینګ جوړ کړو، دا نه ذمه داري. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ما تر اوسه پورې د دې زموږ دا حالت چې داسې نه و، نو ما په پوړ باندې سبق خولی ټول عمر. دې جومات کې هم مخکې 3 بوده شو، او داسې نه و، حالت یې نه و. موږ سره چا امداد نه دی کړی، زه غواړم هم نه پیسې جانه، دا کېږي بس چې الله حالت په خپله ټیک کړل، بس مونږ دغه ځای ته ورسېدو. انشاءالله نوره ترقي به هم کوي انشاءالله العزیز. خو چې ستا یو څیز ذمه دارۍ کې نه وي، ستا د هغې مکلف نه یې، نو ځان له ذمه داري ولې اخلې؟ دې خلکو سره دا غم دی، زه دې بې ایمانه شم خیر دی، خو چې ما سره علم دی دا خور شي. نه ته د مؤمن مړ شي که نه، ته د غیر ذمه دار مړ شي، مونږ دا وایو، ته د الله او د رسول الله ذمه دار کېږي. نیلوي رحمه الله ما ته ویل، ما کتابونه به هغه کتل، خوشحاله و،
نو ما ته ویل ما ورته یاره پیسې نشته. ما ته ته ګوره کار وکړه وسایل پیدا کوونکی الله دی. بس هغه خبره مونږ منلې وه الحمدلله وسایل الله پیدا کوي په دمه دمه پیدا کوي لږ لږ پیدا کوي خو زمونږ کار چې څه دی پرې روان دی. نو دا شی دی ونه کړی شي دا مونږ چې کوم هیلې جوړو بعضې طلبا چې کوم دی نه مجبوره کړی شي چې ته د پلانکي کاکا نه زکات واخله ته زکات واخلي دا شته دی علاقو کې کینې محترمینو سره وګوره زکات طالب علم واخلي او خو کېږي خو چې کله هغه سړی لړ شي نو محتمم صاحب هغه لی ورکړي دا والی نو د لپاره خو ګفټ شه که نه یعنې زکات خو اصول هغه کو هغه غریب و نو ستا به خیال یو غریب سړی چې تا دبو کړی نه وي او په سر دی او لخپه نه یخې نه به زکات تاله درکړي. دا زمونږ اصل معامله دغه ده د حلال حرام تمیز اول مونږ کې نشته او وروسته بیا خلکو کې نشته. که مونږ د حلال حرام تمیز پیدا کو ځان کې زمونږ خوله کې به اثر ومي زمونږ کار کې به برکت ومي زمونږ قلم کې به مسري هر څه به سمي. خو زمونږ خیال لرئ زمونږ یو دوست و اسلم خان صاحب الله دې ښه ذاتي پرون راغلی و هغه ځان بیمه کړو ما ورته دا څه لکې ما دې ستا ترجمه د خیال مې دا دی چې دا پیسې راوځي نو ستا ترجمه به جاب کوم. ما ورته ته دا ګناه چا خوله ما ورته ویلو زمونږ ذهن دا زه پې څه کار کوم خو دیني کار پې کوم که نه که دیني کار کوې نه په حرام یې نو دا هیلې ټال مټول دا چل ول جوړول حرامو ده چې دا ما دپاره په څه طریقه حلال شي دا ښه شی نه دی. قرآن دا قصې دې دپاره کړې ده. ما اول تاسو ته ویلي قرآن به اول په ځان فټ کوو زما عمل کې څه غلطي ده پکار دی چې هغه وځي که زما د عمل نه غلطي نه وځي نو د بل د عمل نه زه غلطي نشم وښیه. نو بهر کې نور ماینده چې مه وایو خو د قصې چې کوم دی بنیادي سبق دغه دی. اقول قولي هذا